سویله مال چې د خوب ګولۍ راوړې هر چې ویې خورمه او چې کله دا ورلډ کپ ختم شي بیا به راپاڅېږم. مړه بس پرېږده واورې دا خو داسې غم دی چې د ګولو په نشه باندې هم نه ختمېږي. څومره ډېر زیات چې د پاکستان کرکټ ټیم موږ خفه کړو که نه څومره ډېر زیات چې ډساپوینټډ کړو داسې به بل شي زموږ نه سو ډساپوینټډ کړي. یار څومره ډېر زیات ویټ او انتظار موږ دې میچ ته کوو د پاکستان او د انډیا میچ ته. د یو اس اے د یو کمزوري ټیم نه چې پاکستان کرکټ ټیم میچ وبیلي هغه زه دومره نه یم خفه کړی څومره چې زه دې میچ خفه کړم. یار کم از کم د انډیا نه میچ ګټئ، د انډیا نه میچ ګټئ. دا زموږ دپاره فاینل هم دی، دا زموږ دپاره سیمی فاینل هم دی، دا زموږ دپاره ورلډ کپ هم دی، دا زموږ دپاره هر شیز دی. صرف د انډیا نه میچ راله ګټئ. خو موږ هم یو د داسې ټیم نه امید ساتو چې ګټلی میچ بیلي څنګه هغه زموږ د دې ټیم نه تاسو زده کوئ. چې یو ګټلی میچ درته څنګه بیلي دا زموږ د دې ټیم نه تاسو دا چل زده کوئ چې ګټلی میچ به څنګه بیلي. او موږ د یو داسې ټیم نه امیدونه ساتو چې دا مال د انډیا نه میچ ګټي. یقین وکړئ د رب په ذات باندې یقین وکړئ که نه چې دې ته ما یو عام کسان ورایستلي وی که نه عام کسان او ټول ته ایج کېدلی بالونه د بال په سر باندې رنز کولی دا 120 رنز ټارګټ به ورله راړولی. دا په تاریخ کې لیکلی کېږي چې یو کم ټارګټ و کمزوری ټارګټ و او د پاکستان کرکټ ټیم هغه ټارګټ هم راوانړه هغه ټارګټ یې هم چیس نه کوم. دا څومره ډېره زیاته د شرم خبره ده. خلک وایي کرکټ کې دا خبر راځي او شرم پکې نشته او دا ولې پکې شرم نشته. بیک ټو بیک ته د انډیا نه میچ بیلی چېرته یو د چیمپیون ټرافۍ دې ګټلی فاینل اوس هغه په دې سر او په دې دماغو کې راواچوه نو څه پې وکړو اوس چې بیک ټو بیک ته د دوی نه میچونه بیلی. نن دغه په تندر وله خو تاله کم از کم سوپر 8 مقابلو ته وتل پکار و. انډیا ډیزرو کوي، انډیا کرکټ فین به په خپل ټیم باندې پراؤډ فیل کوي چې موږ له بیللی میچ وګټو. پاکستان کرکټ ټیم یو داسې ټیم دی یقین وکړئ چې ډېر زیات یې راله زړه خفه کړی دی. یم چې سره دا ورلډ کپ اړول ګورم نه دومره ډېر زیات یې خفه کړو. بهرحال خپله رایه را سره کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله ملاویږي نږدې ویډیو کې تر هغه مال راکړي اجازت د الله په امان.